السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. رب نو امید دی انشاءالله ټول اوریدونکي به د صحت جامه کې وي. الله هم روغ جوړ ساته. اکثر ملګري د جامع اسلامي باره کې معلومات غواړي چې جامع اسلامي ته به کله تقدیمونه اپلایانې شروع کیږي او د کم تاریخ نه واله کومه پورې او کم ډاکومنټس به پکې لګي د څه ترجمه څه هغې باره کې اکثر ملګري معلومات کوي. نو د هغې ملګرو دپاره دا ویډیو دا ټولې خبرې بیانول ګرانه ده، خو دومره ده د جامع اسلامي چې کوم ویب سایټ دی تاسو په ګوګل کې ولیکئ ادرسو فی السعودي، هغه ځای نه تاسو خپله معلومات رااخیستلی شئ. دا د جامع اسلامي مخکې طریقه دا وه، جامع اسلامي سعودي عرب کې چې کومه جامعه ده هغې ته به چې کومو کسانو اپلایانې کولې نو هغې دپاره شخصي ویب سایټ و، نو هغې کې به ته اپلای وکړه، بیا به وروسته د هغې نه پس هغه ریزلټ به راتلو. نو که چاته سکالرشپ میلاوېدو یا چاته نه میلاوېدو، اوس تقریبا د 3 کلونو نه دیو سیستم هغه وزارت تعلیم ته اړلی دی، نو د هغې په ذریعه به ته اپلای کېدې ته. نو دا ویب سایټ چې تاسو کلاو کې دې کې خپل هغه ټول معلومات دلته شته. دا د هغې ویب سایټ دی مین چې په دې سره جامع اسلامي ته اپلای کېږي او هغې سره نور یونیورسټیانې. د ټولو نه مخکې خبره ده چې دا د کم وخت نه کم وخته پورې دي. نو مخکې اول دا چې دا بهرني چې کوم دي دا خو هغه طلباو دپاره دي چې هغه سعودي کې دنده پاتې کېږي. طلب الدراسي لمن هو خارج، هغه څوک چې هغه د دغه نه بار وي، سعودي عرب نه بار وي، یعنې انټرنیشنل ممالکو چې کوم طلبا سټوډنټ دي یا د مدارسو طلبا دي هغه نو هغه ته مراد دي. عربۍ کې ورته دوليین ویلی کېږي. نو دا شروع کېږي اول کومه چې د بي ایس دپاره، یعنې چا 12 کړی یا د مدرسې طالبي او د وفاق نه خاصه کړي، هر هغه سند چې هغه د 12 قایم مقام وي هغه یې کړی. نو د هغې دپاره هغې نه پس بیا بي ایس وي. نو بي ایس بیا په مختلفو ډپارټمنټ کې کلیت شرعیه او دغه شانتې ساینس او میډیکل او انجینیرینګ او کمپیوټر ساینس او وغیره ډېر ښه ډپارټمنټ هغه په دې کې وي. نو دا په هغې کې کېږي. او مدارس والا اکثر چا چې به دغه ته کوي د کلیت شرعیه بیا هغې کې دنده بیا نورې کلي اصول او تفسیر او دغه شانتې اصول فقه او دغه شانتې اصول حدیث او فقه فی الحدیث دا ټول سبجیکټ په هغې کې بیا موجود وي. دغه شانتې په دې نورو کې کوم چې عصري میډیکل او انجینیرینګ هغه هم پکې ټول موجود وي. نو هغوی دپاره د بي ایس دپاره څوک چې د خاصې په سند یا د 12 په هغې کوي نو هغه د 1 مهینه واله تر د 14 جونه پورې، یعنی یونایي پورې، 14 یونایي مطلب جونه پورې. نو دا تقریبا 43-44 ورځې جوړېږي. مخکې به دوی ټیم ډېر ورکوه، اوس ورځې هم لږې ورکوي ځکه محدود طالبان هغه اخلي او سټوډنټان هغه اخلي. او دراسات العلیا نه مراد چا چې بي ایس کړی یا بي اے کړی یا د مدرسې طالب العلم وفاق نه هر هغه سند کړی چې هغه دغه قایم مقام وي د بي ایس یا د بي اے، او یا دغه شان د چا عالمیه کړي ماسټر یې کړی نو د هغوی دپاره چې دی پی ایچ ډي د دکتورا او دغه شان چا بي ایس کړی هغوی دپاره ماسټر. نو د هغې د 1 مهینه واله تر د 31 اکتوبره پورې دې کې بیا ټیم هغه ډېر دی، دا په دې منځ کې هغه اپلای کولی شي. ښه بیا دا کومې یونیورسټیانې دي سعودي عرب کې تقریبا ډېر ښه یونیورسټیانې دي، خو 28 داسې یونیورسټیانې دي چې هغه دغه ورکوي د بهر ممالکو طلباو دپاره. څه کې ټوټل یونیورسټیانې هغه دا دي، خو بیا بهر ملکونو دپاره صرف 28 داسې یونیورسټیانې دي چې هغوی دغه ورکوي سکالرشپ ورکوي چې هغې په ویب سایټ کې د هغې هغه دغه موجود دی. هغه بیا دا یونیورسټیانې دي لکه جامع اسلامیه پکې اول نمبر ده، ام القرا ده، دغه شانتې امام عبدالرحمن بن فیصل او دغه شانتې امام محمد بن سعود او جامع دا ټولې دا جامعې تاسو بیا ویب سایټ کې کتلی شئ. اپلای چې کوې نو په دې یونیورسټۍ کې به 15 یونیورسټیانو ته په یو ځل باندې اپلای کولی شي. بیا په هر یونیورسټۍ کې ته ځان دپاره خوښولی شي څه 3 ډپارټمنټ، لکه مختلف 3 ډپارټمنټ هغې ته ته اپلای کولی شي. بیا د دې چې کوم شرایط دي او دې کې کوم ډاکومنټس لګي نو هغه په دې کې هغه ته موږ راټول کړي دي، موږ لیکلي دي داسې چې دلته ګورئ بیا ګرانېږي د هغې متعلق چې کوم سوالونه دي مثال په ستاسو ستا ذهن کې نو هغه هم دلته دوی حل کړي دي. دغه شانتې ډېر ښه سوالونه دي یعنې د هغې جوابونه دې ځای کې کړي دي چې ګوره دا. بیا بله خبره دا راټولو نه مخکې خبره دا 13 کلونو کې دي دپاره داسې شرط و چې چا سره کومه دغه ورسره شهاده، مثال په طور یو سړی بي ایس ته کوي
اول خو خبره دا ده چې عمر بي اس دپاره دا دی چې کم از کم د 25 نه کم وي، او دغه شانتې د پی ایچ ډي دپاره شرط دا دی چې د 35 نه کم وي، د ماسټر دپاره شرط دا دی چې د 30 نه کم وي. صحیح ده، دا ول عمر شرط دی. بیا بله خبره ده هغه دا چې مخکې به چا سره کومه ډګري وه، شهاده وه، نو هغې دپاره شرط دا و چې کم از کم 3 کاله یا 15 کاله پرې نه وي تېر شوي. یعنې تا 15 کاله شهاده چې تا اخیستې وه چې دې باندې 15 کاله یا 3، نو هغه شرط یې اوس ختم کړی دی. صرف دومره ده یوه جامعه ده په دې کې چې ملک عبدالعزیز په نوم باندې، هغې دپاره دا شرط ده چې ستا ډګري هغې ته پکې که څوک اپلای کوي چې تا پرې کم از کم 3 کاله هغه نه وي تېر شوي. باقي دې دغه شرط هغه ختم کړی دی. بیا دې لپاره ډاکومنټس کوم دي، نو هغه دلته موږ راټول کړي دي. ویب سایټ کې دا ډاکومنټس هغه دنده دي چې دې باندې اپلای کېږي. عام معلومات نور اسان دي، هغه چې کوم دغه ډاکومنټس نه رااخیستل کېږي، خو په کاغذاتو کې دا ډاکومنټ دی کې غواړي د ټولو نه مخکې شهادة ثانویة العامه د 12م سرټیفیکیټ شهاده، او دغه شانتې د هغې ترجمه په عربي کې، دغه انګلیش کې دغه عربي ته اړی که هر زبان کې عربي کې به څه ترجمه کړي. بیا د هغې سره بله خبره دا ده چې د مدرسې طالب العلم نو هغه د وفاق نه هر هغه سند چې هغه د 12م قایم مقام یې په هغې باندې شي. بیا ورسره شهادة حسن السیرت و سلوک کریکټر سرټیفیکیټ ته مراد دی. کریکټر سرټیفیکیټ د کله څوک 12م وکړي یا وفاق نه یا مدرسې نه، نو هغه ورسره ورکوي. دې کې د هغه حسن السیرت مطلب د مدرسه کې څنګه ټیم تېر کړی، سکول کې، نو هغه معلومات دي او د هغې ترجمه. د هغې نه علاوه کشف الدرجات د 12م ډیمسي او د 12م د ډیمسي سره که څوک وفاق په هغې کې، نو هغه هم د کشف الدرجات د خاصي یا هر هغه سند چې د 12م قایم مقام وي د هغې ډیمسي. بیا شهادة الميلاد. شهادة الميلاد نه مراد برث سرټیفیکیټ دی. برث سرټیفیکیټ دا خپله کوم چې هغه د ضلع کې کوم انا درې هغې کې جوړېږي، او هغې کې هغه ټول هغه کوم چې کس یې ماشوم یې هر څوک چې چا له جوړوي، نو د هغه کوایف پکې هغه پراته وي، لکه هغه نوم شو، پلار نوم، تاریخ پیدایش او دغه شانتې نیکه نوم، دا ټول اډرس هغه پکې پروت وي برث سرټیفیکیټ. د هغې نه علاوه تقریر الطبي میډیکل سرټیفیکیټ. میډیکل سرټیفیکیټ دا خپل کومه ضلع یا عام هر هغه هسپتال دی کې دا جوړېږي، یو ورقه یې سکالرشپ دپاره، هغې کې ستا صرف هسې داسې معلومات لیکلي چې دا داسې دی او د هغې ترجمه. د هغې نه علاوه صورت شخصي، یو تصویر، جواز سفر، پاسپورټ لازم دی، حاویة الام د مور کارت، د پلار کارت. بیا شهادة الخلو من السوابق الامنیه، دې نه مراد دا چې دی پولیس کلیرنس سرټیفیکیټ. پولیس کلیرنس سرټیفیکیټ دا خپل چې کوم تحصیل تاڼه ده په هغې کې جوړېږي، چې څوک بار ملکونو ته ځي هغې ولې جوړوي نو هغه. او د هغې نه علاوه تزکیتان، 2 تزکیې، داسې تزکیې یعنې داسې استادان دکتوران چې هغه د جامعه اسلامي یا بل مشهور د سعودي یونیورسټۍ د هغې نه فارغ وي، او د هغې دغه 2 تزکیې دا به صحیح دا پکې هغه لګي. بیا دې سره که څوک ماسټر دپاره اپلای کول غواړي یا د ماسټر نه علاوه د پی ایچ ډي دپاره یعنې دکتورو ماجستر دپاره، نو د هغې دپاره ورسره صرف دغه خبره ده، نور به دا ډاکومنټس خو ورسره به د هغه مثال په طور که ماسټر ته کوي نو د بي ایس ډګري ډیمسي یا د بي اے، او دغه شانتې که پی ایچ ډي ته کوي نو د ماسټر ډګري او د هغې ډیمسي دا به ورسره او د هغې ترجمې په عربي کې یعنې عربي ته به اړی دا پکې لګي. بیا عام معلوماتو کې ایمیل شو، موبایل نمبر یې شوي، او دغه شانتې خپل اډرس شو، او په فیسبوک او ټویټر آی ډي لینکونو کې وي، ټیک ده که نه څه مسله نه کې، هغه معلومات بیا اسان دي، خو مین دا ډاکومنټس په دې کې هغه لګي. بیا بله خبره هغه دا ده اکثر ملګري وایي چې یاره د ترجمې داسې حساب وي، ترجمه کوم ځای کې څنګه کولی، نو ترجمه ګوره دا زمونږ کار دی، مثال په طور لکه مونږ یې کوو، زمونږ کار پکې دا دی چې یو ملګري ته هغوی ته د ډاکومنټس ترجمه وکړو، اپلای وله وکړو، خپله کولی شي ښه ده ویب سایټ کې، که نه شي نو تسلۍ دپاره چې مونږ یې په تاسو کوو نو هغې کې بیا ترجمه لګي، نو دغه ترجمه او دا تزکیه او اپلای دا زمونږ کار دی، مونږ یې کولی شو. بله دا ده چې زمونږ ریټ او کاغذ د دې مونږ ټوله ذمهواري اخلو، انشاءالله مناسب ریټ کاغذ. باقي ډېر خلک دا کار کوي، خو د اکثر ملګرو چا باندې تنقید نه کوو، خو د هغې ریټونه لږ ډېر زیات تیز وي، او کاغذ یې هم داسې بېکاره شان ترجمه، نو داسې حساب به انشاءالله زمونږ نه وي. بیا تاسو خپله د دې موازنه د هر څه هغه کولی شئ. نو ترجمه چې هغه داسې لکه مثال په طور دا ترجمه ده، دا اوس د 12م د سرټیفیکیټ ترجمه ده، صحیح ده.
دا ورسره اوس د هغه DMC چې کوم د کشف الدرجات د هغې ترجمه ده. دا ورسره سیرت الذاتي د CV ترجمه شوې ده. تزکیه دغه تزکیه یې پکې عربۍ کې جوړول وي. دا هم زموږ کار دی، کوم چې موحدین ملګري هغوی ته موږ ورکوو. دغه شانتې دا تزکیه شوه. دا هم د 12 سرټیفیکیټ DMC شوه. دغه میډیکل سرټیفیکیټ دی تاسو کتلی شئ د هسپتال کې دا جوړیږي. د هغې کې د هغه متعلق هغه دغه یو هغه میډیکل چې هغه کولي په هغه پېښور کې یا بل ځای هغه نه، د عام میډیکل سرټیفیکیټ یې خپل کلي علاقې چې کوم ضلعي هسپتال هغې نه جوړول وي. دا اوس د هغې ترجمه شوه. د هغه کلي میډیکل سرټیفیکیټ صحیح شو. دا برث سرټیفیکیټ ترجمه په دې انداز باندې ټیک ده. نو په دې طریقه باندې دې ترجمه کېږي. بیا دغه ترجمه چې ده تاسو د PDF کې او خپل هغه ډاکومنټ سکین کې PDF کې نو هغه ورسره بیا اپلوډ کول وي. دا د پولیس سرټیفیکیټ ترجمه ده. پولیس چې کوم کلیرنس سرټیفیکیټ دی دا د هغې ترجمه ده. نو کوم ملګري هغه غواړي چې مونږ جامعه ته اپلای کوو، بیا دغه داسې جامعه ده سعودي کې ډېر ښه جامعات دي، خو جامعه اسلامیه شوه، بعضې نورې داسې یونیورسټیانې دي هغه ډېر قبلول کوي. دې لپاره شرط فیصدي چې ده کم از کم ستا په 100 کې 60%، یعنې کم از کم چې ستا چې B ګریډ خو هغه وي، کم از کم B ګریډ چې B ګریډ خو هغه وي. نو بیا چې کله یو کس هغه دې کې اپلای وکړي دا بیا قبول شي، نو بیا د جامعې د طرفه خپل هغې کومه ویزه یې هر څه، نو دې کې بیا علاج، معالجه، رهایش، ټیکټ او دا هر څه چې وي دا په دا هر څه بیا په هغه جامعې باندې وي، هغه وله ورکوي. ورسره بیا کله نه کله پې عمره هم کوي، کله نه کله هغوی د حج جامعه اسلامیه کې چې کله طالب العلم د حج موقع هم ورکوي، قرآندازي کوي. بعضې طالبان چې هغه راوخېږي بیا هغې کې هغه حج له هم بوځي. او د هغې سره د هغې ماهانه اکثر جامعې داسې دي چې 840 ریال هغه هغې ماهانه طالب العلم له هغه وظیفه ورکوي، بغیر د رهایش او د علاج معالجې د هغې نه نور هر څه دا په هغې باندې. نو دې کې چې بیا کېږي ځکه دې کې کم از کم فیصدي دومره نه غواړي، 60% نن سبا د هر چا نو بس قسمت دعاګانې. کوم طلبا ملګري که هغه اپلای کول غواړي او هغوی سره پاسپورټ ورسره یو ډاکومنټس تیارول غواړي یا د هغې ترجمه کول غواړي یا تزکیې اپلای، نو زموږ سره تاسو په دغه نمبر باندې رابطه کولی شئ. دا زموږ دغه کوم اپلای دپاره نمبر دی، په دې نوم باندې زموږ ولی اکاډمي هم د الاحمد للترجمه پاکستان په نوم باندې، نو په دغه نمبر باندې تاسو رابطه هم کولی شئ. انشاءالله تسلي بخش اپلای او د هغې سره سره ترجمه به انشاءالله تاسو ته زموږ له طرف نه هغه کېږي. باقي نور هم ډېر داسې معلومات دي دغه ویب سایټ کې تاسو خپله کتلی شئ، خو د هغې ویډیو اوس هم اوږده شوه، نو چې بیا ورسره هغه بیانې نو هغه بیا څه کېږي نور هم هغه اوږده کېږي. نو دغه معلومات دي په دغه طریقه باندې دا اپلای کېږي. دغه ډاکومنټس پکې لګي د 1 مهینه والا تر د 15 جونه پورې 43 ورځې د دې منځ کې اپلای کول دی. او دغه شانتې دراسات العلیا ماسټر او PhD والا لپاره د 1 مهینه والا تر د 31 اکتوبر پورې. نو په هغې کې بیا ټیم هغه ډېر دی، نو څوک پکې پاسپورټ هم برابرولی شي، خپل ډاکومنټ هر څه دا برابرولی شي. نو تاسو کولی شئ چې اپلای وکړئ او خپل قسمت هغه معلوم کړئ. دې ته بیا هر قسم سټوډنټ که هغه سکول والی که مدرسې والی دواړه ورته اپلای کولی شي. دې کې مختلف ډپارټمنټ هغه موجود دي. وعلیکم السلام ورحمة الله وبرکاته.